دغه زمانه زه په 400 شب قدر کې یو ځای د پیر قلا ورته و هلته و نو ما ملګرو ته وینا وکړه چې زه ځم ملکي آباد ته او سره سلسله هغوی ډېر زیات ژړا او فریاد کوي د جنازې متبادل شته ته به بیا دعا وکړي خو دلته متبادل هم نشته موږ بل ته د وینا نه ده هغې پسې بیا زما متصل سفر و حیدرآباد ته نو سهیل سره زه په رابطه کې وم نو ما دې ته وی چې انشاءالله چې زه حیدرآباد نه واپس راشم بیا په ښکاره کې کوم ستاسو د ملکي آباد سره زما داسې تعلق دی لکه د کور او د خاندان تعلق چې نو ډېر علما زه په نوم باندې پېژنم او بیا مولانا ابراهیم رحمت الله علیه سره ډېر ښه تعلق نو زه خپل په ماحول کې ځان ته ملامته وایم چې ولې په وخت ونه رسېدم خو هغه ملګري چې ما نږدې نه پېژني هغوی به دې سره اتفاق کوي چې دې کې مجبور یم مولانا ابراهیم صاحب دې الله پاک وبخښي او د هغې ټول خدمات دې الله پاک قبول او منظور وګرځوي په تقاضای بشري کمې کوتاه شوي وي الله ورته معاف کړي او د هغه برکات د هغه اولاد ته او د هغه شاګردانو ته موږ ټول مرغو ته د الله ورسوي بلکې زه به دا ووایم چې الله پاک دې موږ د هغه په نقش قدم باندې روان کړي چې کله یو نظریاتي کس وفات شي نو د ده په مرګ کې او د عام کس په مرګ کې فرق دی چې کوم ماحول کې وفات کېږي نو هغه ماحول ته نقصان رسي دی اواز نه کوي ده به اوس هم خولې سره جوړ کوه وایي اوس صحیح شو د عربو یو قول دی موت العالم موت العالم عالم او عالم کې فرق دی یو زبر او د زیر خلک وایي چې زیر چې مړ شي لکه زبر چې مړ شي چونکې هغه سره د هدایت ټول اسباب متعلق وي نو هدایت اسباب بیا بند شي ډېر کسان به داسې وي چې هغه د مولانا ابراهیم صاحب په وجې به هغوی لمونځونه نه کول لمونځ به لګېدي ښه مجلس به نه و نو ښه مجلس به اختیار کړی هلکان به د والدینو نافرمان وو هغوی به فرمانبرداري شروع کړي دا د هدایت اسباب دی اوس چې مولانا صاحب وفات شو او هغه سړی بیا خپل زور ځای ته لاړ دا ډېر غټ نقصان د دې نقصان اندازه نه کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من فاتته صلاة فکأنما وتر اهله وماله یو سړي چې یو لمونځ لاړ داسې وشو چې د ده هر څه تباه شي مور یې مړه شوه پلار یې مړ شو لوڼه یې مړه شول بچي یې مړه شول ښځه یې مړه شوه د سره کومې پیسې وې هغه هم تباه برباد شي هلاکې شوې ساوري هم ختم شو ځمکې هم ولاړې دومره غټ نقصان په یو لمونځ باندې کېږي یو لمونځ پرېښود اوس به یو عالم په وجه باندې چې کوم سړی لمونځ ګزار و اوس چې هغه لمونځونه پرېښلل نو د دې نقصان تلافي به څنګه کېږي دې ته وایي موت العالم موت العالم
په 2005 کې زموږ علاقې کې زلزله راغله 2005 زه هغه وخت نائب ناظم وم د ضلع زه به ډېر اهم میټینګ ته تلم او ټوله دنیا را روانه وه د مغربي ممالک هغه وزیر اعظم او صدران ته ما په خپله وصول کړي دي نو دا یو وخت راغی چې د حکومت ټولې محکمې راجمع شوې وې د نقصان اندازه لګي نقصان اندازه چې کوم هغې ګزټ جاري کړه هغه دا و چې په دې ځای کې 32 زره مړي شي دي څو 32 زره 2 نه 32 زره یعنی 32,000 مړي شي او کوم کسان چې شدید زخمیان دي د هغې تعداد دی 1 لاک د دې یوې ضلعې باس او کوم کسان چې جزوي هغې زخمیان دي لکه شدید نه دي د هغې تعداد دی 2.5 لکه 15 لکه مکانات په ځمکې اتاشي دي د دې کولپس وي او 2.5 لکه مکانات داسې وو چې هغه پارشلي ډیمیج شوي دي لکه داسې ارتاو شوي نه دي او خراب شوي دي او 14 لکه کسان ذهني بیماران شي دا خلک ورته زلزله نه وایي دا وړي کې قیامت و واقعي دغسې ما خپل په سر وکتلی زه وایم یو وخت کې د دې د نقصان اندازه خو وشوه خو د عالم د وفات نقصان دینه زیات دی د هغې اندازه په دې طول منې او په دې ناپ منې نه کېږي لهذا ډېر زیات نقصان شي موږ د هغې احساس نه کوي چې کله یو عالم وفات شي نو کوم چې دغه د مادې او د سبب ماحول کې جو کوم نقصان کېږي او نظریاتو ډېر زیات نقصان کوي د هغې مشن ته نقصان کوي د نبي علیه الصلاة والسلام پیدا کېدل دا ډېره لویه واقعه ده خو د هغې وفات هم ډېره لویه وه او د نبي علیه الصلاة والسلام وفات واقعه زما دا رائے ده هر عالم ته وایم چې د نبي علیه الصلاة والسلام وفات واقع د هر عالم په ملک کې هغه زوتول پکار وما محمد الا رسول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ موجود نو د چرته تلو په عوالیو کې یعنی په دیهات کې یو بل ښځه ولې هغه هغه خوا ته تلو خو تپوس یې کړی و اجازت یې اخیستی و دې چې هلته ورسېدو نو اواز راغی چې نبي علیه السلام وفات شو نو دی راغی او نبی علیه الصلاة والسلام یې وکتل نو مخ باندې یو څادر پروت و دا یې لرک او په دې تندي ښکل کړ او یو جمله یې وویله طبت حیا و میتا ډېر ښه ژوند دې تېر کړ ډېر ښه مرګ دې تېر کړ مرګ دې هم ښه و ژوند دې هم بیا چا ورته وي چې دې مړ دی نبي علیه السلام بیا وکړ وی ښه وی ولې وی عمر صاحب وو چې دې مړ نه او هغه دا وایي چې نه دې مړ نه دی او تاسو په مړ نه وایو ورته او منځ کې ولاړ دی د مسجد نبوي خلکو منځ کې او وایي چا چې نبي علیه السلام ته مړ وي زه به سر قلم کړم وی دې آرام کوي ستړی شوی دی څنګه چې موسی علیه السلام منځ کې صالح ورځې نو او کوهی تور ته تللی و دقسې دی تللی او بیا به راځي
وی خلق خبر دا چې عقیده پرې نه دی او دین پرې نه دی او کدی راغی نو دی وساسو لاسونو پرې کوي ساز خپې وو پرې دلته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی وی طب حی و میتا چې استعمال کوم ډېر خو او ساجنوم ډېر خو نو خلک حیران شو چې عمر سے خدا وی دا وی دغه موقع کې امام بخاری لیکلی دی چې جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی فوالله لا یذیقک الله الموتتین نه الله په دغه مرګونه نه راولي دغه یو مرګ پوره دی او چونکه هغه مسجد نبوي او د نبی اسلام کول نږدې دغه ځای نه چغه کړه ایها الحالف علی رسلک چې سکو سره قسمونه خوري ودرېګا قسمونه مخه ایها الحالف علی رسلک به د جمعه ترا د جمعه ته چراغه نو خلکو ټول سوګوارو یو روایت کوي چې عمر صاحب کې ناشته او بل روایت کې چې نه کې ناشته نه دا ولاړو اجناب بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړ دي اوس خلک دته متوجه شو او دته متوجه نشي توجه تاسو شو نو به ده په دې وخت او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو الهامي خطبه ویلا زه طالب علم خو بیا وایم که ابوبکر صدیق په دې وخت کې موجود نه وای نو امت په مات شوه ټوکړو ټوکړو او که ابوبکر صدیق موجود وای او کومه خطبه چې الهامي دی ویل دا خطبه نه ویلې بیا به امت ټوټه ټوټه سړیو الهامي دی او خطبه الهامي ده دعا وخداوي حمد و صلاة رسول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت ثم تلا هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين من كان يعبد محمدا فتاسو کہ چا معبود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو هغه ته اعلان وکړي چې معبود دې مړ دی عبادت ضرورت نشته من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله او چا معبود چې الله نه ولدمړ الله تعالی داسې کوي وما قدر الله حق قدري خلق زنیم پیژندلې وي واقعي د خلق قران نه وي نو خلق دی الله تعالی قران کوي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قل ادعوا الله عبد الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह बिया बिया हुजूरा दादे अल्लाह तारुफ है वमा क़दरुल्लाह हक़ क़द्री अल्लाह युज़ चानी बेजंदले वलर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा द टूल इसम की चीज लज़मा पर लास की इसम की दी वो मुंगा खपल दे कोर्स मुंगा पर लास को शू जोता होले फिलान इसम का जो लास के नाराज़ी और अल्लाह अजीब ज़ात है दा उसम के पर लास के स्टीर करी दी वलर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा ए अल्लाह दा पूरा ज़म के ताप यौलास की सिंगे उनी उली कमा यलीक़ु बिशानी कमा यलीक़ु बिशानी जिसका दा अल्लाह तुम ललवी रहे तो मुसमर ललवी इस्ताज़ात ओ है अल्लाह अकबर ओ है अकबर अल्लाह अकबर अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हुजूर हो है लसवारे हुआ है बुजुर्ग अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हुआ है वल-अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस्समावात मत्वियात बियमीनी अस्समावात मत्वियात बियमीनी टोल असमानुना जमा दे खिला सर चाटेरे दी ए अल्लाह ताला से मगटते नो तो बस मगटे सादी किब्रियाई अंदाज़े जो मुंगा लगू दा गलत अदा जमुंगा अंदाज़े महदूद दी और दे अल्लाह अज़मत ला महदूद दे मुंगा संग अंदाज़ा लगो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब मखीन से निश्ला और अल्लाह बदे अंदाजे में देखे अज़मत होने दे दिल से अकबर मिन कुल्ली शै वमा क़दरुल्लाह हक़ क़द्री वल-अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस्समावात मत्वियात बियमीनी सुब्हानहु व तआला मा युश्रिकून सुब्हानल्लाह ओए ब्या ओए मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नहु हय्युन ला यमूत जहाँ माबूद से अल्लाह ना हो लगे मरमरे परेशान के गए मसला हुआ खल्क़ नबी अलैहिस्सलाम मख्त कतल और मुसलमान दिलवा खल्क़ नबी अलैहिस्सलाम रिश्ता होता कतल और मुसलमान दिलवा खल्क़ नबी अलैहिस्सलाम देवादे पाबंदी तब कतल और मुसलमान के दिलवा और खल्क़ नबी अलैहिस्सलाम अखलाक तकतल और मुसलमान के दिलवा नो आग शख्सियत चिपागे मन इस्लाम टिंगो आग वफात शो नो खतरा होता कना जखलक बिया मुर्तद सी और काफिरान सी वाइब बखबर हुए गए देख बुजुर्ग हो या खैर ले हुए गए बखबर हो मसला हुआ मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई दिल एशिया डेर गट खतीब तेर शवे दे आवाज से खतीब पहले पैदा शवे दे वही जिद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफात से गोरुमा तहम खस्ता दे ओ दुम खद दे ओ दुम रिश्ते नहीं दे दुम दे वादे पाबंद दे दुम अमीन अमानतदार दे जमाजो वो इज्जत सीधा हो पता की खुसूसियत बसी दी बेचे गोरुम से दे पखपला यो बलदे सजदा कई नबिया सबम अक्कद सजदा को चुकुम दे के दे शरीक दी दे चुकुम दे के शरीक दी या अल्लाह पता हुआ चुकुम दे के शरीक दी अल्लाह मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात दे शिरक मिलाई माता करा कि हज़रत मोहम्मद
اغا عابد دے معبود ندے اغا ساجد دے مسجد ندے اغا طالب دے مطلوب ندے اغا قاصد دے مقصود ندے یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی القرآن لا مقصود الا ہو بیائے یار شوکانی مگو سالس مگو ثانی کہ لا موجود فی القرآن لا مقصود الا ہو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنه حی لا يموت اور چاہ اللہ پاک تا معبود ویل دی ہو جوندے دے بید آیت ہوئی انکا میتون و انہم میتون پتا بمرگ رازی اللہ کو محرج تپوسو نگی بدیبو مرگ رازی او بیادا وما محمد اللہ رسول حضرت محمد معبود دے عابد دے پدو مرگ رازی افہم ماتا قد خلق من قبله الرسل تاسو مخی رسولان راگلی دی مرگ رازی بشیوی افہم ماتا خپل مرگ من دے مرشو او قتیلا یا چاہو وجو نو انقلبتم علا عقابکم تاسو بہو کردے خپل دے کی دینا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا چکم او گرځدو نو ځان ته نقصان پیدا کی الله ته نقصان نشي پیدا دا آیت چې ختم شو د تاسو کو چې مشران صحابه انصار نشتا چرته دي نو دا چاوي چې هغه سقيفه بني سعد کې ناس دي او مشوره کوي چې موږ خپل منځ کې یو امیر جوړو ها راځي التزم دیو ابو عبیدہ ابن الجراح او جناب عمر دا دریوار او نور صحابه کبار مهاجر لاړل دي سره دا سقيفه اجره ته وي د بني سعد اجره ته لاړل دی وخت دا کوم سړی چې د دغینه اوزی د مسجد نبوی نه د په خله باندې دغه یو آیت ته وما محمد الله رسول او د تصالح ډېر غټه ذریعہ ده صحابه مو ته داسې پته لګیدا چې د آیت نن رضی لپاره نازل شوی دی او بیا بل خبره واوره او وخت کتابی شکل کې قرآن موجود نو قرآن منتشر دا آیت چې چا ته یاد نو هغه ټول د یاد شو او دغه موقع لپاره یاد شو او ټول په بخله باندې وي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم مخله خبر ډېر دلچسپ ده دی جلال انصار صحابه خواته وسیدي نو اوس نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو تاسو برابر یو موږ سره نبی ونشتا نبوت ختم شو نو اوس مونږه امیر کې کنه بھائی مونږ تاسو خېګړې ګړې دي چا د لزین راکو مونږ د لزین راک بیا مونږ په تاسو باندې ایمان راوړو او بیا تاسو موږ جهاد وکړو خپل بچي قربان کړ په نبی اسلام باندې نو دومره حق لرو کنه چې مونږ نو امانت ملاو شي خلیفہ مونږ وګرځو جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات خیال سره هغه چې ولنا تاسو نبی علیہ السلام د حاضر او د سفر برګری ای تاسو ډېر احسانات دي او تاسو یو خبره واورئ تاسو یو حدیث نه دی نبی علیہ السلام نه چې هغه به علایمه من القریش چې خلیفہ وو قریشی نو موږ یو تاسو نه د دې وخت وګوره دغه مفادات ته زد رسی انصار وي او دا حدیث موږ دي او لکه درو نه وي دی موقع کې اگر دا ویل پکارو نجمونه دا وې تزان نه وای هغه هاو د حدیث مونږ اورېدل نو دغه په خبره وچلیږي بیا یو کس پاسه د نوم نه اخلم هغه دا څه به وګو دوه امیران بجو یو د انصار وي یو د مهاجر وي په دوه کې باندې چلیږي کنه وینه دوه چې په لار ځامن پاتې شي نه چلیږي وینا دا امارت ته منا امیر ومنكم الوزراء والوزير نانا امیر بزمون گوی کاروبار حکومت اساس حواله بشره وته سره ډیر مشکل سره ماحول جوړ شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بچا پلاس به دوی بدا ابو عبیدہ دے کنه امین الامه دا د امت امین دی او نبی علیہ السلام د امانتدار ویل دي
ته په لاس باندې بیا وته که دا ډېر ایماندار سړی دی. نو ابو عبیده ولا خاموش شو کنه، خاموش نشو. هغه وینا نه زه ډېر نرم سړی یم، زما مزاج ډېر نرم دی، خلافت تقاضې به نوري، زما د طبیعت تقاضې به نوري، خلافت به بلې رواني، زه به بلې، زه نه کېږم امیر، زه خلیفه نه جوړېږم. ښه وی دا عمر صاحب بیٹھے دا گرفت مضبوط تے دے امیر گئے، دا انتقال اقتدار دے، خلق چی بھی جگڑی گئی، خلق چی بھی دروغ گئی، اس انتقال اقتدار تو بولے سنگا خط لگی سڑکی گی. ابو بکر صاحب خاتے نہیں کی گی، دا عمر ٹک سڑے دے. بارک نبی علیہ السلام دی لو کان من بعد نبی لکان عمر، کہ نبوت ویلو دا عمر دے خسر دے نبیو، نبوت نیشی خلافت اشتگنا مونگ بدے خلیفہ ہو کر دو. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کم جواب را کر دے مدر طول تمہید دے لبارہ تردل دے خواہ دیر غور سر باو رہے، دیر غور سر. پیدا عمر خلیفہ گئے، عمر اللہ سمکھے گا مونگ پتا میں بیعت کو. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل عمر مور دی پا عمر اجاڑی، عمر مور دی پا عمر اجاڑی. چی پا مجلس کے او بکر صدیق شان دے جامع سڑے موجود دے اور تو عمر پر رسول بیعت کی. اگریتی اقتدار نہ سمر لرے خلقو. ابو عبیدہ زنہ جوڑے گا، عمر زنہ جوڑے گا. عمر مور دے بو عمر، دا تاریخی الفاظ دی. عمر مور دے بو عمر اجاڑی چی پا مجلس کے او بکر موجود ہے، خلافت سمات ماغاز تراشی ما پلاس بیعتو شی. ابو بکر صدیقہ واورا لاس مخی کا دا قوم تا من جوڑی گی او جمع کی گی او کتا لاس پشا کر او دا قوم مات شو. دی نبی علیہ السلام امت ٹکڑی ٹکڑی شو تب زماوارے پا دے وقت کی دا یو بلد ستم کا لاس مخی تا کا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاس مخی تا کر اول لاس کی عمر کے ہو، دیم ابو عبیدہ کے ہو، دیم دا کبار انصار طول صحابوں کے ہو، یو دون علاوہ او الحمدللہ بیعتو شو، مدینی واللہ بیعتو شو او یو آواز خور شو اے رونو مخبہ کے گئے. دی نبی علیہ السلام جان نشین معلوم شو، دی نبی علیہ السلام قائم مقام معلوم شو، دی نبی علیہ السلام پس مسوگی خلیفہ معلوم شو. خلقو بھی سوک دے جواب ورکون کی جواب ورکئی دی ابو قحافہ زوے واو رہے، دی ابو قحافہ زوے عبداللہ دے دی نبی علیہ السلام جانشین چی خلق ورطا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یو خبرکون مخبکے گئے کہ خبشوے بورزاکم تاسو خیر وہ مخبک. نبی علیہ السلام فرمائی چی دری شیانو کی و تاخیر نکاوائی، جنہیں چکل بالغشی موز چکل دے وخوشی او چکل جنازہ حاضر شی. او پخبر نبی علیہ السلام جنازہ 36 گھنٹے لیٹ شوی دا. 36 ولی وائم 36 ولی وائم دا دے اوقاتو 3 یونٹ دی کایانے، یا یو رزدہ نو دشپی دی یا یوش پدا 2 رزی دی 12 بعد 36 ما جوڑی کردی. نظریاتی سے مشن سره محبت ہو. اوگرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نبی علیہ السلام مشن سره محبت ہو اور مشن بیان کر اور امت چکم شیرازہ و ماتدہ آگے راغون لگڑا اس دے اغم مشن دغا دے چی اغا پورا جن دے اسلامی نظام لبار تیر کرے دے چکم خلق اگر سر مینا کوائے نغود اسلامی نظام علم بنظر جوڑے گئے وہ انشاءاللہ وہ انشاءاللہ بیا وہ انشاءاللہ. اب یہ سڑے آگا سر مینا کئی اور دیار پا مشن ماننے دی دروگ جن دے دروگ وی مینی مانا ہو دانا چی مونگا جمالیاتی مینا گو مونگا نظریاتی خلقو دیگه نظری سر مینا پکارلا دیگه نظریات ما اپن نظمانی داغدا چکم سر مولانا ابراہیم سر مینا کئی داو دیگه مشن سر مینا کئی اور دیگه مشن دادے چی پدیز مکمانے دی اللہ پاک نظام راشی اور دا دی ضروری ہے چی انا سختی رضی و برداشت کرو لیکن نبی علیہ السلام دا نظام منی پیدو و انشاءاللہ
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। यही है मशवरा कुर्बान मेरा अहले दानिश को, यही है मशवरा कुर्बान मेरा अहले दानिश को। मकाम मुस्तफ़ा समझो, निज़ाम मुस्तफ़ा लाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।